دا ملګری وایي چې بله ماهانه اجتماع هغه به په 5 مارچ یعنی د درېیمې میاشتې مارچ د هغې 5 تاریخ چې دا به هم د زیارت ورځ وي او د جمعې شپه به وي 5 مارچ پوره یوه میاشت پکې پاتې ده نو هغې دپاره پخپله هم او نورو ملګرو ته هم اطلاع کوئ ځکه چې موږ د دې دپاره هېڅ قسم اشتهار نه پوسټر چاپ کوو او نه په چا پسې ګرځو او نه داسې خاص کس ته وینا کوو داسې کس ته به وایو لکه چې شیخ صاحب هم راوستی و نن داسې یو بار ایمیل منور دا چې څومره زموږ دلته راغلي دي الحمدلله دې کې ډېر ښه علما مدرسین مفتیان ښه پاکیزه خلک ښه بهترین تقریر هم کولی شي هر صفت پکې چې کوم دی موجود دی خو هغې ته هم نمبر په نمبر باندې د هغې دغه راځي زما د دې ویناګانو ضرورت نشته دی موږ سره الحمدلله علما دي ښایسته خوندور تیر پروګرام کې چې مفتی مولانا عمران صاحب ښکلی بیان کړی او نن چې کوم دی نو مولانا اسرار صاحب بهترین ښایسته بیان وکړو خو د دې ماښامي بیان دپاره زمونږ دا د ملګرو مشوره کړې ده چې موږ به مستقل طور باندې دې دپاره د بار نه یو عالم راولو دا بلکې زمونږ دا خپل علما دي کوم داسې دي چې د بار نه دي لکه دا مفتی امجد ایاز صاحب د پېښور نه راغلی دی نو د پېښور نه یو سړی خو میلمه دی که نه نو داسې چې کوم دی نو نور علما دي بټخیلې نه دا علما نو دا دغه چې کوم دی حنیف الرحمن مولوي صاحب دی نام مولوي صاحب دی دا ټول داسې دي چې د لرې لرې ځایونو نه راغلي دي دا ټول موږ ته قدردان دي او د دې بیانونه هغه زموږ د بیان نه موږ ته زیات فایدهمند ښکاره کېږي نو آینده به انشاءالله په نمبر موږ دې ته چې کوم د چا بیاني مخکې نه به ورته یوه جمعه مخکې نه به ورته دوی ته دا اطلاع کوو چې بهی ستا به په فلاني ټایم کې بیاني یا مازدیګر کې یا په ماښام کې د هغې به دا فایده چې د ملګرو سره ټولو سره به تعارف هم کېږي چې بهی دا خو زموږ ملګری ګوره زموږ پیربایي دی موږ ته خو دا معلوم نه و دا خو ډېر بهترین عالم دی دا خو ډېر ښایسته تقریر کوي الله دې موږ ټولو ته عمل نصیب کړي درود شریف وایي دا پاک مجلس ډېر اوږد وخت تیر شو او دې کې دعاګانې الله پاک قبلوي نو خپل حاجات زړونو کې راولئ او ډېرو ملګرو دعاګانو دپاره ویلي اوس هم د یو ملګري چټ راکړه او نور داسې ډېرو ملګرو چا ما ته میسیج کړی دی وختي یو بل ملګري ټلیفون وکړه بلکې هغه تیره ماهانه اجتماع کې هغه کوم قاري صاحب چې دغه کو سوره ملک ویلی و تبارک الذي طلحه نو هغې کور کې هغې ته ډېره سخته او سیریس بیماري ده نو هغې خصوصي دعا دپاره ویلی دي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا داء إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله زمون رضا شي یا الله د خپل رضا کارونه رانوالی الله اتفاق اتحاد نصیب کی الله د دین خدمت زمون والی الله زمونږ مال جان وخت د دین په خدمت کې استعمال کې الہ العالمین مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کې خدای ډېر ګناهګار یو الہ العالمین ډېرې نافرمانۍ مستا کړي کریم ربه خو ستا رحم ډېر لوی دی خدای مونږ سره د رحم معامله وکړي الله مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ په کبیره صغیره ګناهونو د عفو قلم راکاږي الہ العالمین د چا په زړه کې د شریعت مطابق څه حاجت خدای ته پوره کړي الله موږ د مخلوق د احتیاج نه وساتي
الله موږ محتاج یو، خدای ځان ته مو محتاج کی، خدای مخلوق ته مو محتاج مکی. الہ العالمین زمونږ حاجتونه براه راست د خپل خزانو نه پوره کی. الله څوک بیمارانی شفا کامله عاجله او نصیب کی، خصوصا دا کوم ملګرو چې د بیماری دعا ویلی دي الله دا غوی صحت کامله عاجله نصیب کی. د هر قسم روحانی جسمانی ظاهری باطینی مرضونو بیمارونه ختم کی. دغه ماشوم چې د سترګو تکلیف دی الہ العالمین ته بنا کې ته روغ کې الہ العالمین سترګې د مخ کې قوي کې الہ العالمین. طلحه چې کوم د دعا د پاره ویلی دي خدای دا غي چې کوم بیماری ده یا الله ته په رحم وکي، خدای استا بندگان دي ته جوړ کې صحت نصیب کې، الله پریشانیاں ختم کې. د چا چې بیماریاں دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي دا زمونږ مفتی رشید احمد صاحب داغي او معشومه غیبان چې کوم دی گیټ را پریوته دی هغه زخمی اسپیټال کې دی دعا او تو کې چې الله پاک داغي صحت کامل عاجل نصیب کی. کوم ملګرو چې ویلي خدای مونږ ته نمونه کې یاد نه دی الله تعالی ستا په علم کې دی داغي د ټولو حاجات پوره کی، دنیای خیسته کې آخری خیسته کې د هر قسم آفات او بلیات او زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کی. الله سو قرضداري د قرض نه اخلاص کی. الله مونږ ټولو ته حلال او فراخ رزق نصیب کی. الله مونږ د حرام نه وساتي، الله مونږ د حرام نه وساتي. الہ العالمین ته په مونږ مهرباني کړې ده، الله توفیق دې را کړی دی د دین په حواله باندې دلته تعالی موږ را جمع کړیو، د خپل نوم په حواله د خدای را جمع کړیو، د ذکر په حواله را جمع کړیو، د دین د خبرې د اورېدو او د وینا د دې په حواله را جمع کړیو. کریم ربه دا را غونډه دا اجتماع دا په خپل دربار کې قبول کړي. خدای دا زموږ د ټولو دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي. الہ العالمین دا چې کوم خانقاه ده دا په ظاهري تورم آباده کې الله دا په اعمالو باندې آباده کې. دلته د مدرسې ان شاء الله افتتاح کوونکیو عن قریب نو ان شاء الله هغه مدرسې دپاره خصوصي دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه مدرسه هم کامیابه کړي، ظاهري تعمیر هم وکړي او د هغې د علم رڼاګانې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. دلته الحمدلله د تبلیغ کار هم کیږي، گشت هم کیږي، تعلیم هم کیږي باقاعدګۍ سره. الله پاک هغې ته ترقی نصیب کی. څومره چې د دین شعبې دی الہ العالمین هغه د دې ځای نه جاري او ساري وساتي. څنګه چې دا زمونږ د مشرانو زمونږ د اسلافو په مخ کې د زمانه کې دا یو مرکزي ځای په هر لحاظ سره هم د علم او هم د تصوف او هم د طریقه هر څه نو خدای دغسې دې له ترقي نصیب کی. د دې د څومره مشکلات دی هغې ختم کی، څومره رکاوټونه دی هغې ختم کی. ظاهري او روحاني آبادی چې کوم دی نو هغه تکمیل ته ورسوي. الہ العالمین زمونږ دا مات ګډ محنت او کوشش دا په خپل دربار کې الہ العالمین قبول کی. الله مونږ خو هیڅ هم نه یو، خو ستا توفیق شامل حال کې زمونږه الہ العالمین زمونږ د دون لویي تکبر حسد ریا کینه بغض او مجازي محبتونه وباسي. زمونږ الله زمونږ زړونو کې عاجزي تواضع انکساري حقیقی محبت خپل او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت راولي. الله زمونږ هغه اعمال والی چې ته پې رضا کېږي خدای د هغه اعمالو نه وبچ کړي چې ته پې نارضه کېږي. خدای دا خو ستا په علم کې ده چې موږ ډېر مجرمان یو، خدای ډېر ګناهګار یو، خو کریم ربه تا ته مو لاس نیولي دي. خدای ستا په کور کې ناست یو یا الله دا دعاګانې زمونږ په خپل دربار کې قبول کړي. خدای موږ د ګناهونو نه پاک کړي، الله موږ د ګناهونو نه پاک کړي. الله ډېر خطاکار یو الہ العالمین دا باطن هم تور دی د ګناه نه کریم ربه د دغې ګناهونو نه مو پاک کړي. الله دا مجلس د تزکیه قلب د زړه د پاکوالي په حواله باندې دی. الله زموږ د زړونه پاک کړي، خدای د ګناه نه پاک کړي، الله د ریا نه پاک کړي، الله د شرک نه پاک کړي، الله د هر قسم غل غش نه زموږ زړونه پاک کړي. خدای دې کې صرف خپل مینه واچي، الله صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پکې واچي. الله د نبی علیه السلام د سنتو سره زموږ محبت پیدا کړي. خدای موږ په مزین کړي، موږ په دغه سنتو باندې مزین کړي. کریم رب څنګه چې دلته کې راجمع کړیو خدای دغسې قیامت کې راجمع کړي. الله د عرش د سوري لاندې مراجمه کړي، د لواء الحمد لاندې مراجمه کړي، الہ العالمین جنت الفردوس کې مراجمه کړي. الله مونږ خو دغې لایق نه یو، خو خدای ستا کرم خو ډېر لوی دی، الله ستا رحم خو ډېر لوی دی. الہ العالمین ته مونږ باندې رحم وکړي، الله مونږ باندې کرم وکړي، الله مونږ سره د رحم معامله وکړي، الله مونږ سره حساب کتاب مکړي.
الله کته په حساب شي زمونږ سره الله مونږ سره سړي زمونږ مقام جهنم الله مونږ دا غینه بچ کې الله مونږ له جنت راکې الله په خپل فضل راکې الله په خپل کرم راکې الله په خپل رحم راکې الله مونږ د جهنم نه بچ الله مونږ د جهنم نه بچ کې الله د رحم معامله را سره وکړي په خپل کرم او رحم هم د جهنم نه الله صبر کی طالبان دی عالمان الله صبر عالمان دی عاملان الله صبر عاملان دی کاملان الله صبر کاملان دی مخلصان الله صبر مخلصان کی تقرر بہاری العالمین المدارس مراکز مساجد و خانقاہوں حفاظتوں کی اللہ ترقی نصیب کی رکاوٹوں ختم کی خدا عالم اسلام حفاظت یا اللہ ستا پائے لگ کے رچنا عالم اسلام کے سمر ظلمون کی او تشدد دے او بربریت دے خدا زمون دا خراب و اعمال نتیجہ خدا زمون دا اعمال خکی اللہ نمون نیکان صالحان کی او آغا مسلمانان چی پچا والی تکالیف دی خدا اللہ تکالیف کنا او آزاد کی خدا عافیت جن دی نصیب کی اللہ تعلیم ملکونو کی امن راولی اللہ خصوصاً زمون دے ملک پاکستان حفاظتو کی دینی لحاظ صلی اللہ العالمین زمون دا ملک حکومتی طور باندې هلاکت طرف روان دي الہ العالمین د دې مخیره خپل قدرتونو کې الله ته حفاظت وکي الله ته حفاظت وکي الله امن پکې راولي الله اسلامی قانون په دې ملک کې نافذ کړي الله نیکان صالحان عادلان خلق د ملک واکداران او حکمرانان جوړ کړي الله ته زموږ رضا شي خدای د انساني آسماني آفات او بلیاتو نه حفاظت نصیب کړي زما دارور بیمار دی شعیب د دې جمعه ډیر خدمات ټول ذمہواری داغه په سر باندې واغه ته خصوصي دعا وکړي چې الله پاک ډیر زر صحت نصیب کړي اوس الحمدلله د مخې په نسبت باندې خره خدا کومه منډه ترله چې کومه پاتې ده هغه کوي الہ العالمین او د دې مدرسې په باره کې د دلچسپي ده نو دعا او تو خصوصي وکړي چې الله پاک ځان له خصوصي اوقاتو کې متدعاګانې وکړي چې الله کامل صحت نصیب کړي الله چې کوم دی د علم خدمت دا غنوالی منگ ټولو نه والی خداغه د پاره په دې دعا کو چې الله باغ باندې ز ډیر زیات دمه شوی وم او د جمعه ټول ذمہواریان داغه په سر وی د امامتۍ ذمہواری داغه په سر وا نو ما هغه ټول ذمہواری واپس زما په سر باندې راغلی ده نو دعا او ته خصوصي وکړي چې الله پاک کامل صحت نصیب کی الله پاک مکمل تور باندې جوړ کی او د علم او د دین د خدمت لپاره الله پاک چې کوم دی صحت نصیب کی الله جوړ کی څومره ضرورت کی خدای ته پورا کی خدای د دعا چل خو نور ناراضي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې غوښتي د خیر الله مونږ ته پکې حصہ راکړي د کوم شرونو نه پناه غوښتي الله مونږ ته د پناه نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب